پېښور ته د هنرمندانو ځمکه ویل کېږي او نیاز علي هم یو داسې هنرمند دی څوک چې د لرګي نه د میزري نه او د چمړې نه داسې څیزونه تیاروي چې خلک حیران کړي. راځئ دې سره خبرې کوو چې دې په دې هکله باندې څه وایي. تقریبا زه د اتو کالو عمر کې وم چې زه دې فن ته راوتی یم او زه دا هینډیکرافت سامانونه جوړوم او مختلف ایونټونو کې ما حصه اخیستې ده او ډېر زیات ایونټونه مونږ کړي دي. کو هغه لوګورسا وي، کو هغه مختلف ایونټونه وي، نو هغې کې مونږ ډېره حصه اخیستې ده او ما د خپل ملک دغه دپاره نوم دپاره دا هر څه کړي دي چې زما د پاکستان خلک، زما د خیبر پښتونخوا خلک ووایي چې واقعي دا یو ښه فنکار دی. دا هلکان چې څومره سیول انجینیرینګ کوي دې دپاره هم زه پراجکټ جوړوم. دا ماشومانو نه سکول کې وغواړي چې یاره دا دغه کوي نو هغه هم زه جوړوم. درې ځل ټوریزم ډپارټمنټ دې ډېره خواري وکړه، کلچر ډپارټمنټ ډېره خواري وکړه چې دا حقدار دی او دته د صدارتي ایوارډ میلو شي. زه پاکستانی یم، پاکستان زما دی، زه د پاکستان یم. خو ما ته هر ملک ووایي چې راشه او دلته دا فن کوه، نو زه یو ملک ته هم نه ځم. زه به د خپل وطن کې لګیا یم، د خپله خیبر پښتونخوا کې به لګیا یم او دا فن به کوم د خلکو د حجرو د ښکلا دپاره، د خلکو د کورونو د ښکلا دپاره. او دا هینډیکرافت زه مختلف جوړوم. ټولې دنیا ته زما پته ده چې نیاز علي هینډیکرافت د خپل لاس محنت سامانونه جوړوي. نو زه ټرک جوړوم، رکشه جوړوم، ټانګه جوړوم او مختلف لکه زه د میزري نه چپلیم جوړوم، د میزري نه فینسي ببوزیم جوړوم، مختلف سامانونه زه جوړوم او مختلف ځایونو ته کوټه بلوچستانه پورې موږ تللي یو ایونټونو له. د هارمي ایونټ چې هر څه یي هغې له زه تللی یم او خصوصي زما د پاکستان ګورنمنټ ته دا خواست دی چې صدارتي ایوارډ دې ماته میلو شي. د نورو فنونو په شان هینډیکرافت هم یو فن دی. د څه چې ګڼ شمېر دوکانونه په پېښور کې موجود دي، خو دې سره تعلق لرونکي خلکو وینا ده چې دا فن ورځ تر ورځه ختمیږي او حکومت لا پکار دی چې دې طرف ته خصوصي توجه ورکړي. صابر شاهوتي، سنو پښتونخوا، پېښور.